اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دروغ حرام دي. دروغ حرام دي. رشتیا ډیر اوچت خوی دی رشتیا، او رشتیا نیکه طرف ته سړی بوزي. نیکه ته 1542 نمبر حدیث شریف دی 1542. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تھی. عبداللہ مسعود پلار زوی دی دواړه صحابه دي. الله پاک د دواړو ناراضي شي. الله پاک د دواړه صحابه د خپل ځان ناراضي کی. زما او استاو د ټول امت د طرفه د الله پاک بهترینی بدلی ورکړي. ویلی دي روایت کړي دي قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی زمون پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلی دي زمون د خو پیغمبر د صادق مصدوق پیغمبر وینا ده صلی الله علیه وسلم. سی ویلی دي ان الصدق يهدي الى البر، بشک بشبی نیکی چې د رښتیا چې دی دا نیکه طرف ته راهنمایي کوي. رښتیا نیکه ته بوزي بنده، نیکه ته رښتیا سره بنده نیک کیږي. نیک وان البر يهدي الى الجنه، او نیکی جنت طرف ته راهنمایي کوي. نیکی سره جنت ته بیایي. وان الرجل لا يصدق، یو سړی وی رښتیا وای همیشه رښتیا وای تر دې پورې دا رښتیا داسې عادت شي حتی یكتب عند الله صدیقا، چې د یو ورځ الله پاک سره صدیق ولیکلی شي. صدیق په دې رښتیا ویلو آخره کې دا بنده د الله په کاغذونو کې الله پاک سره صدیق ولیکلی شي. د صدیق بیا وضاحت کو چې دا څه مطلب دی. وان الكذب يهدي الى الفجور، او د دې په خلاف دروغ نه دی. دروغ ګناه طرف ته راهنمایي کوي. وان الفجور يهدي الى النار، او ګناه دوزخ طرف ته راهنمایي کوي. دوزخ ته سړی بیایي. وان الرجل، یو سړی وي لا يكذب، دروغ وای توبه ننو باسي، دروغ نه پریدي. حتی یكتب عند الله کذابا، تر دې چې د الله پاک سره ولیکل شي لوی دروغجن. همیشه دروغ وای د خدای ته پام ني، توبه نو باسي د دروغونه. خدای د الله تعالی په نزد باندې د الله تعالی په کاغذونو کې لوی دروغجن ولیکل شي. متفق علیه. دا حدیث امام بخاری رحمه الله صحیح بخاری شریف کې او امام مسلم رحمه الله صحیح مسلم شریف کې ذکر کړی دی. د رښتینی سړي په حق له حدیث کې رااله چې د رښتیا وای نو بیا صدیق لیکلی شي. د دې څو مطلبونه د حدیثو عالمانو شارحینو د حدیث واضح کړي دي. یو مطلب دا دی چې د طبیعت د صدیقیت تمغه ملو شي. دا یو وصف دی، یو ډیره لویه اعلی او اوچته درجه ده. سورۃ النساء کې تاسو ویلي دي کنه چې په کوم خلکو باندې الله تعالی انعام کړی دی او د کوم خلکو مرګرتیا مونږ او تاسو سورۃ فاتحه کې انعمت علیهم کې وایو. نو څلور قسمه خلک دي چې الله پاک په ډیر فضل کړی دی. د اوچته درجې دي الذين انعم الله عليهم من النبيين، پاغي کې ټولونه اوله درجه د نبیانو ده. د نبی درجه ته د پیغمبر درجه ته هیڅ کم نشي رسېدلی. دا ډیره اعلی درجه. دویمه درجه بیا نبیانو پسې والصدیقین، نبیانو پسې دویمه لوړه درجه ده د صدیقین. نو بنده چې څومره رښتیا وای یو حد دی، الله ته معلومه دی چې هغه حد تکله دا بنده په دې رښتیاو کې ورسی نو دغه تمغه ورته الله پاک ورکړي.
دغه عہده او دغه اعلی درجه ته الله پاک ورسي چې الله سره صدیق لیکل شي او قران مجید سوي چې صدیق کومه درجه ده نبیانو پسې دوه ملوړه درجه سبحان الله الله پاک دې موږ رښتینی کی رښتینی دې کې الله پاک دوی مطلب چې سړی رښتیا وای او دې بیا صدیق لیکل شي نو د دې مطلب دا دی چې کومه عملنامه ملائکه سره ده مونږ دا رجستر لیدل نه دی وینو به که خیر هغه جهاد کې بیا عملنامه او رجستر دی هغه کې د بنده عملونه لیکل کېږي او دا لیکل ملائکه ته حواله دي نو دا بنده چې رښتیا وای کنه همیشه رښتیا وای نو هغه ملائکه په دغه عملنامه کې د نامه صدیق لیکي نبی علیہ السلام چې فرمایل چې څوک همیشه رښتیا وای بیا د صدیق لیکل کېږي چرته لیکل کېږي عملنامه کې صدیق لیکل شي دریم مطلب دا دی چې کله بنده رښتیا وای همیشه او دا مونږ او تاسو محسوسه کړی دا بلکې مشاهده والا دنیا کې دا مونږ کتلیم دي دا مطلب چې کله یو سړی رښتیا وای کنه همیشه رښتیا وای نو دې بیا د دنیا والو په نظر کې صدیق او رښتینی ګڼل کېږي او د دې مطلب تایید د قران شریف د روایت نم کېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دې کې شک نشته کوم خلکو چې ایمان راوړ او نیک عملونه وکړ سيجعل لهم الرحمن ودا الله تعالی با د محبت د خلکو په زړونو کې واچي د محبت به د خلکو په زړونو کې واچي چې یو سړی رښتیا وایي همیشه نو بیا خلکو کې مشهور شي وي د دروغ نه وي د رښتیا وایي خبره چا کړی دا افلانی کړی دا یاره وي افلانې نو ټولو کې مشهوري پر رښتیا بیا صحیح ده خبره به رښتیا او دا د دې دویم طرف چې کوم بیان کو یو سړی دروغ وایي نو بیا د هغې د وجې نه حتی یکتب عند الله کذابا الله پاک سره دې لوی دروغجنو لیکلی شي کذاب د مبالغې صيغه ده سپرلیټ یو ډیګري ده لوی دروغجنو لیکلی شي غټ دروغجن نو یو خو د دې دغه مطلب شو چې الله پاک سره یو ځای د لیک دی هغه لیک کې د دروغجنو لیکلی شي او د دروغجن په حق له قرآن مجید نه تپوس کو چې دا کومه درجه ده نو قرآن مجید وی لعنت الله علی الکاذبین په دروغجن باندې د خدای پاک لعنت ته لعنت مطلب الله پاک چې کومه د مهربانه زین دي داغې نه به الله پاک لري ولي ته باندې مهرباني نه کوي او یادا مطلب د چې ملائکه سره کوم رجستر دی هغه کې لوی دروغجن لیکل شي او یادا چې خلکو کې دروغجن مشهور شي چې او دا ډېر بد ژوند وي کله ته تاسو سوچو کو چې کله یو سړی دروغجن مشهور شي که هغه بیا هر څومره رښتیا وایي کنه خلک به بیا باور نه کوي د سکول دی کتابونو کې یو واقعه ده شپون کې الک د غرمه کې چيله ګډي سره صحرا کې لکه شرارت رالو چې راشه د کلی خلک د خوب لګو باسه غرمه کې لګیو کړهوا نو چې کې چاله ازمره رالو لیور رالو شرمخ رالو خلکو ټوپک کو تک راخسته د چا کمیسته او چا نشته د خوب را پاسې دي چاله شپون کې لیو مات کو ګډي ولا مات کې چرالو خلک ته پوسټ کوي شرمخ چرته دی نو دی ور پر په خندا شو بیا سه ټوکې مې کولی مړه بس خلک ځان سره وبنګي د تم بدره دی ویل روان شواسه سړی د خوب دی وستونګ چې چلو شو په سبا په ټیم بیا شرارت شروع کول ازمره د دې ځل څخه خلک رااله سرانل چې بیا خلک رااله لکه چرته شرمخ نشته دی اسه ټوکې مې کولی معلومه لای مدامه کولاغه مې کول په سبا له پدری مورس په درشتیا او شرمخ راوته ډېر چغي والو خلکو ورکه کوي دا غ دروغجن دی د دروغ یو سزا ده د دروغ یو سزا ده چې الله پاک دا زړونه د خلکو زړونه خدای قبضه کړي دي د خلکو د زړونو نه د دروغجن محبت زی دای په ځور کې نفرت راشي نفرت خلک ور سره محبت نه کوي دا څه دروغجن نه مړ د کله رښتیا ویلي لازمي خلک خو په دروغ کې دومره مشهور شي و چې کلمه وای بس په دې باور کوي ځکه کلمه په خپل حق ده خو چې نور درته سوي کوي چې وینم باندې دا سړي دروغجن دي او حدیثونه را روان دي او حدیث کې دي چې کله بنده دروغ وای کنه د خو خان دي کنه د موبایل خصمړي خو مونږ ټول دروغجن کو کنه چې دروغ وای یو بنده مسلمان د دروغ د دې ګناه ډېر خراب صحابوي ویل کمل خر مردار سپه دا غي نم زیات خراب وګمي
نو د رحمت ملائکه د دنه اویا میله لري لاړی شي گویا په دروغ ویلو باندې زه د رحمت ملائکه ځان نشړم چې د رحمت ملائکه رانه لاړي نو بیا به مې سمرګری کیږي شیطانان سرکشه شیطانان الله پاک دې موږ او تاسو ټول رښتینی کی د رښتیا او عادت ته الله پاک زموږ او تاسو په ځل کې واچي رښتیا د ټولو نیکو جرړه تاسو په خصو چوکي او دروغ د ټولو ګناهونو جرړه الله پاک د دروغونو موږ او تاسو سره یا رحمان الرحیم یا من جلاله